فهیم اشرف د پاکستان ټیم کپتان وټاکل شو چې د کم ټیم په هغې باندې ډیل سره خبره کوو خو ډېر خلک وایي چې د پاکستان کرکټ کې سیاسي انټرفیرنس نشته هغه به ډېر ساده خلک ډېر کم عقل خلک وایي چې په پاکستان کرکټ کې پاکستان کرکټ بورډ کې یا د پاکستان ټیم کې سیاسي مداخلت نشته سیاسي مداخلت د پاکستان په هر ډپارټمنټ کې شته جی د پاکستان په مسجدونو کې هم که دا حل روانې کېدی شي دی په دې مسجدونو او مدرسې کې هم سیاسي مداخلت شروع کړي جی خیر په هغې باندې مونږ خبره نه کوو خو د تصویر کې تاسو وګورئ فهیم اشرف نواز شریف سره ملاقات شوی دی او فهیم اشرف د پاکستان ټیم کپتان مقرر شوی دی د پاکستان هغه ټیم کپتان مقرر شوی دی کم ټیم به چې سوپر سکسز هانګکانګ کې چې کم سوپر سکسز ټورنمنټ کیږي هغې دپاره چې 3 نومبر نه به شروع کیږي د پاکستان د ټیم کم کلاډیان دغه ټورنمنټ دپاره سلیکټ شوي دي ادر سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم خو د پاکستان کرکټ بورډ سیاست سره ډیر زیات اٹیچمنٹ دی ډیر زیات انوالومنٹ دی د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین سیاسی طرف نه راځي جی عمران خان حکومت او رمیز راجا د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین د نواز شریف ته حکومت راغو ای خپل نجم سیټي کېنولو جی زکا اشرف کېنولو نه سوري نجم سیټي کېنولو نجم سیټي چې کېنولو ولته بلاول دی راپاسې د ولوي چې نجم سیټي لري که نواز شریف ته وي او بس ته زموږ سړی هم چېرته په ډیوټیو لګو که نه زکا اشرف په دغه باندې کېنولو په پی سی بي چیئرمینو کو اوس چې کله بیا حکومت بدل شو حکومت ختم شو اور کم چې نگران حکومت راغو نگران سیټ اپ راغو نو نگران سیټ اپ کې دواړه چوټي که زکا اشرف هم چوټي کو نجم سیټي هم چوټي کو اور د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی لګي دا خو ښکاره خبره ده چې اټیچمنټ سیاست سره د پاکستان کرکټ بورډ خو کولاو شته دی جی اوس فهیم اشرف سره هانګکانګ سوپر سکسز ټورنمنټ دپاره به کم کلاډیان چې د پاکستان د ټیم هغې کې عامر یامین شامل دی چې یو بیسټ آلراؤنډر دی بیټنګ هم کولی شي بالنګ هم کولی شي هانګکانګ سوپر سکسز له به ته داسې کلاډي بوځي چې مطلب هغه آلراؤنډر وي ورسره په دویم نمبر آصف علي دی آصف علي ښه بیټسمین دی دانش عزیز دی ورسره حسین طلت دی ورسره محمد اخلاق ورسره ایز اے وکٹ کیپر بیټسمین دی اور شاداب خان دی فهیم اشرف کپتان شو عامر یامین آصف علي دانش عزیز حسین طلت محمد اخلاق وکٹ کیپر بیٹسمین اور شاداب خان دا به هانګکانګ سوپر سکسز ټورنمنټ دپاره ځي چې هغه ټورنمنټ یو ګرم میچز په هغې کې کېږي وړې وړې بونډریانې وي پکې بس تقریبا ورکې دغه 30-25 رنزونه 20 رنزونه والے پاور کې ډېر په اسانه کېږي 3 چکې پاور کې ډېر په اسانه باندې لګي هانګکانګ سوپر سکس کې بونډریانې هم وړې وي او څه هغه بال داسې وي چې پیس پې هم نوځي عجیبه غوندې بالي هارډ بال نه وي جي چې هغه ربړي بال یو مطلب یا څه بل څه بال له هانګکانګ سوپر سکس دپاره سپیشل جوړېږي خو هارډ بال نه وي جي وړوکې غوندې ګراونډې چکې پکې زیات لګي نو ګورو چې پاکستان کرکټ ټیم به څنګه پرفارمنس په دې کلاډیانو باندې پیش کوي خو فهیم اشرف چې کوم دی د هانګکانګ سوپر سکسز کپتان چې کوم دی ټاکلی شوی دی جي په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه